اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په پاکستان کې الله رب العالمین ذات مخاد آباد او خوشاله لرا او مولا پاک پروردگارم چرته مخرب وا کم زما بچی چې دی یاره غیر کې دي الله رب العالمین ذات خیر خوشاله سره خپل وطن ته پاکستان ته راوړي. کومه بچیګان چې زما د واده په انتظار دي رب العالمین ذات دی هغه د ودونو ښه بندوبست وکړي. زما بچو خوږو کتونکو اوریدونکو نن وړوکې غونډې لایف راځم. زه به سبا 4 بجې مازدیګر انشاءالله الله کړي خیر جمعې په ورځ باندې تاسو ته ډایرکټ مخامخ راځم، خبرې به در سره کوم. نن دې دپاره درته ویم چې زه تفصیلا به سبا راځم، خو نن زه تاسو ته دا ویم چې زه دا خپل کور شان شوکت ما د کور ته وګورئ. دا ویل فرنشت ښه مزیدار کور دی. دا وګورئ. دا کور زه کېدی شي چې سبا یا بل سبا یا 100 ورځې پس زه دا کور پرېږدم. د هغې وجه دا ده چې انتهایي زیاتې خطرناکې دمکیانې د علف خان شیرپا، اصغر چیمه، واجد علي شاه، نصر الله خټک، کاشف علي او د پولیس ډپارټمنټ د طرفه دومره خطرناکې دمکیانې را روانې شوې چې کم کې زما بچي انتهایي سخت د یارې په حالاتو کې دي، نو صحیح مې د یارې په حالاتو کې دي. نو چونکې هغو زه منې کولم د دې حق د آواز نه چې ته د دې نه شاته شه. محمد زاده شهید دا د شهید شو او خلک به دکانداري شروع کا. هماغه علف خانو چې چا په دکانداري خپله شروع کا، آشا ګلالی و هغه په خپله دکانداري شروع کا، نورو خلکو خپله دکانداري شروع کړي. نو پلاره مهرباني وکړه، نه د پولیس سره کیږي او نه د دې مافیا سره کیږي. نو لہذا ته شاته شه د دیو نه، دیو سره راضینامه وکړه، دیو تاله پیسې هم درکوي، ارسه درکوي. راضینامه ورسره وکړو څنګه چې خلک غلي دي داسې تم غلی شه. او مته چې دمکیانې راځي، کاشف علي ځان له دمکیانې رالیږي لګیا دی، علف خان ځان له دمکیانې رالیږي، کاغذونه بیل را غورځوي لګیا دي، پولیس د طرفه مختلف په اهلي بهانو باندې زما ماشومان زما بچي تنګیږي لګیا دي. نو لہذا ما دا فیصله وکړه چې زه خو د حق لاره نشم پرېښودی. زما بچي ما ته وایي چې بس شاته شا پرېږده او دا مونږ به هم سبا شهیدان شو او تاسو به هم نه او څوک به هم تپوس والا نه. نو د الله د لارې دپاره زه د هغه یتیمانو جنکو چې کومې بې عزته شوي دي، علف خان بې عزته کړي دي، اصغر چیمه بې عزته کړي دي، کاشف علي بې عزته کړي دي، د هغوی مالې والی دی، د هغوی عزتونه لوټ کړي دي، د هغوی بلو پرنټونه جوړ کړي دي، هغه مردار افسرانو ته پریښي دي. هماغه مردار افسران ماله دمکي راکوي کم کې چې زیب الله خان ډي پي او سابقه هغه هم موجود دی او هغه هم په دې نوي ډي پي او باندې یو مردار قسم اثر انداز کیږي لګیا دی. 788 د دیو ناکامیاب شو. زما دا خبرې لګي شیر ځکه کوي چې سبا به زه راځم د دې متعلق به زه وضاحتا خبرې کوم. زما به کوشش دی چې زه هر څه پرېږدم، دا څه چې دي زه دې بچو ته پرېږدم او زما بچي کېدی شي یره یي په دې کې، او چې په کوم ځای کې یره یي هلته زه نه پاتې کېدل غواړم. زه غواړم یو کمره دي، یوازې کمره دي، په کرایه به ونیسم، روان یم د دې کور نه، د خپل بچي هم پرېږدم او زه به جنګېږم. زه به پردی نوکري کوم. علف خانه، اصغر چیمه، کاشف علي، واجد علي شاه، نصر الله خټکه، تاسو ټول په دې غوږونو باندې کولاو واورئ. زه میاشت شوه 15 ورځې پس شوه، زه به نوکري کوم، مزدوري به کوم، په دې تنه به کوم
او بیا به تاسو سره جنګېږم. مالی حالات زما بالکل صفر شو. زه به مزدوري کوم، ځان له به ځان له کمره ګورم، یوازې به پروت یم. صرف دا 2 جنډې مې دي زما اساسا، دا 2 جنډې او هغه تصویران، دا زما اساسه ده او دا اساسه به ځان سره وړم. دا به په ما ته ګواډه کمره کې به هم ما سره وي. نن نه پسته کېدی شي زما دا شان او شوکت او دا هر څه زه د یتیمانو دپاره، د کونډو دپاره، د مسکینانو دپاره، د آیس خرڅولو والا سمګلرانو دپاره، د سودخورو دپاره، د ظالمانو دپاره دا هر څه پرېږدم او تنی تنها به جنګېږم. بېشکه شهید دې شم، بېشکه زما نوم دې ورک شي، خو زه به دننه مطمئن یم. زه به انشاءالله باذن الله سبا 4 بجې راځم. د خفګان وخت دی، د تکلیف وخت دی، خو په ما دی. انشاءالله باذن الله الله د خپلو وعدو خلاف نه کوي. همیشه هغه د حق مرګرستیا کوي، هغه حق دی، هغه د حق مرګرستیا کوي. زه به تاسو نو سبا په کومنټس کې اورم. سبا زما لایف چې شروع شي، یو خو به هغه لایف ډیره زیاته شیر کوئ. په دې به شیر کوئ چې زما ته بناندې کومنټس کې پکاري چې آیا زه شاته شم، زه د خپلو بچو د نوسو ومنم، د دیو ژوند ته وګورم، که د الله حکم ومنم. مرګرستیا به را سره ستاسو وي. علف خان شیرپاو تا ته م ویم، کاشف علي تا ته م ویم، اصغر چیمه تا ته م ویم، نصر الله خټکه تا ته م ویم، واجد علي شاه تا ته م ویم، تاسو 1.5 میکونو تاسو ټولو ته ویم. سبا زه چې 4 بجې راځم مازدیګر د جمعې مبارکه په ورځ باندې سعودي کې به کېدی شي منځونه شوي او زموږ خو به منځ وختي شوی. نورو ملکونو نه خبر نه یم چې هغو کې به څه ټایم وي. خو کومنټس کې تاسو ټولو ته ویم چې تاسو څومره هم ګروپونه دي هغو ته زما دپاره کومنټس ولیکئ چې پرېږده پرېږده پرېږده. خو بیا به هم زه د الله نه یقین لرم چې دا مسلمانان به زما په حق کې کومنټس کوي او ما به د دې کار نه منې کوي. د دې غیرت د پښتو الله غیرتي دی، د غیرتو سره ودرېدلی دی او الله به زما مدد کوي. زه به تاسو نه سبا په کومنټس کې انشاءالله سبا چې څومره ساعته ما خبرې کولې زه به راځم، زه به خبرې کوم او امید لرم چې ما ته به سبا تاسو 4 بجې کېنئ او الله پاک هم شرم پرده حیا عزت وساته. زه عنقریب د خپل کور، د خپل ایس عیاش ګاډی الټرم پټرم همدا 2 جوړې 3 جامې، دا زما 2 جنډې، دا زما د جرنیلانو تصویران، دا او یو فوم به اوچتوم او یو وړکه کمره به په کرایه اخلم او تاسو ته دا وایم ای منافقانو، ای اصغر چیمه، ای علف خانه بې غیرته، اوس هم درته دا وایم زه هر څه پرېږدم لګیا یم، تنی تنها د دې کور نه ځم. زه خپل بچیم پرېږدم، خپله ښځم، خپل نسیم، خپل دا شان او شوکت هم پرېږدم. ملنګي اختیاروم، جنګېږم به، راځم به. کومنټس کې ما له خامخا د دې جواب راکوي. تکلیف کې مې یم، ولې چې د بچو خبره هم پکار ده چې زه ومنم. خو زما بچیم تاسو دومره تنګ کړه چې هغه تاسو مجبوره کړه د دمکیانو نه. خو هغه ماشومان دي نه پوهېږي. زه د دمکیانو نه نه یېرېږم. زما مرګ چې کومه ورځ مقرره ده هغه نشي بدلولی. او تاسو ته دا هم ویم چې زه به په بله که دلته خو بیا هم زما سیکورټي کوم سیکورټي به وه، زه به چې اوس چېرته کمره اخلم هغلته به هېڅ سیکورټي نه وي. تاسو څه وخت هم ما شهید او کولی شئ. تاسو ته مکمل اجازت دی چې ما پسې مکمل ونښلئ او ما شهید کوي. خو د حق آواز نه به نه ایسارېږم. د هرې کونډې، هر یتیمې بې عزتي چې دې کړ ده، د چا چې دې پرتوګونه کوز کړي دي، د چا سره تا نازیبا حرکات کړي دي، تا چې د چا فوټوان جوړ کړي دي، تا سره چې کم کرپ پولیس افسران دي کاغه DIG ولی نه وي، په دې غریبۍ کې په یو کمره کې به زه ستاسو سرمن کوزوم. انشاءالله سبا 4 بجې زما انتظار کوئ. زه به راځم، مکمل خپل حقیقت به بیانوم. فی امان الله. طبیعت مې خراب دی چونکې زما د کور حالات داسې دي چې ډېرې دمکیانې راغلې او هغو پریشانه دي. خو زه نه یم پریشانه. زه دا هر څه پرېږدم، ځان الله ته پرېږدم، یوازې کمرې ته به ځم. فاینانشلی مالی طور باندې زه ډېر زیات کمزوری کړم.
زما په کور کې هم مسایل جوړ شو. گو چې د لندن نه ما سره یو بچی دی، یو خور د هغه امداد کړی دی. بل اوس دا نه یم خبر چې هغه خټک صاحب چې کومې ما ته یو 15,000 روپۍ را لېږلې وي چې هغه خټک چېرته عبدالرؤف خټک نه وي، ولې چې ما هغه خټک صاحب په شکل باندې لیدلی نه دی، او عبدالرؤف خټک هم پاکستان ته راغلی دی او هغه خټک هم پاکستان ته راغلی دی، زاهد خټک. نو زه نه پوهېږم چې هغه زاهد خټک همدا د عبدالرؤف خټک نه وي. که چېرته دی عبدالرؤف خټک پیسې ما له رالیږلي نو هغه پیسې په ما حرامې ځکه دي چې هغه و ما د دې یتیمانو د کونډو د رنډو دپاره ما ځان ته پټرول اچولي، زه به وکیل له تللی ما او په حلالو لګولي. لہذا ما ته دا انفارم کړی شي که دا عبدالرؤف خټک په څه طریقه باندې به دا پیسې رالیږلي چې د دې پیسو واپسي وکړم. او باقي زما الله مل دی او تاسو دواګانې چې کومې دي هغه به ما سره انشاءالله باذن الله ستاسو په دواګانو کې ستاسو په کومنټس باندې به زه فیصله کوم. زالف خان شیرپاو ته هم ویم، اصغر چیما ته هم ویم، دې ټولو ته هم چې څومره ستاسو ګروپونه دي خیر دی همدا وکړه چې یاره پرېږده مه کوه او داسې هغسې هغه هم پکې شمار کوي. خو زه امید لرم سبا انشاءالله چې کومنټس کې به همدا راځي چې نرې وجنګېږه الله اسره والو، زه به د الله یې اسره علمه. زما خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا به زما مدد کوي او ستاسو دعاګانې به زما د پاره چپر جوړیږي او د الله مرسته به ما سره وي. دغه وخت پورې یو جهان مننه. الله م ښاد آباد او خوشحاله لره. فی امان الله. سبا 4 بجې مازدیګر به انشاءالله ایگزیکټ 4 بجې زه راځم که خیر یو ژوند دی او الله ژوند را کړی. فی امان الله. په الله م سپارمه. الله مددګاره شه. کومنټس کې خامخا راته ووایه، اوس هم راته ووایه او سبانه به تاسو باندې فرض لا فرض وي چې زما دا مدد وکړي. که پیسو مدد نشي کولی نه غواړم، خو شعر یې کوي او ماله مشوره راکوي چې زه څه وکړم. فی امان الله. الله په امان. الله م شرم پرده وساته چې کوم بار ملک کې دی الله م خیر خوشحالو سره واپس راولا. کوم چې پاکستان کې زما بچي دي ما دلته ګوري ډېر مینوال لاهور کې راسره نن هم میلو شو، ډېر مې زړه خوشحاله شو. پښتانو الله پاک پروردګار م ښاد آباد او خوشحاله لره. فی امان الله. په الله م سپارمه. الله مددګاره شه.